په دې مخلوقاتو باندې دا زلزلې ولې راځي، خصوصا په دې دور کې په مسلمانانو باندې دا زلزلې ولې راځي، دا اپتونه په ولې راځي، وجه څه ده؟ علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی ذکر کړی دی، وایي ډېر وجوهات دي چې د هغې د وجې نه زلزله راځي په انسانانو باندې. یو خو به قیامت ته نږدې داسې زلزله راشي، داسې چې دا هر څه به الله رب العزت ګډ وډ کړي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، هغه ډېره خطرناکه زلزله وي، ځکه چې دا غرونه، دا ځمکې، دا کم چې بیلډینګز دي، دا هر څه به داسې هوار شي، الله به دا هر څه هوار کړي. دا خو به یوه زلزله دی. دویم، دا زلزله ولې راځي؟ وجه دا ده چې الله رب العزت خپل قدرت دې خلکو ته ښکاره کوي چې ګوره تاسو د غیرو نه یریږئ. په دې دور کې یا امریکا څه شی ده، یا یهود څه شی دي، یا بل یو مضبوط تنظیم، دا څه شی دی چې دا انسان دا د اسلام خلافي. الله رب العزت فرمایي زما طاقت، وګوره زما طاقت، وګوره زما قدرت. نو ځکه الله رب العزت زلزله راولي. درېم وجه دا ده، زلزله چې کله راځي نو چې کله ګناهونه د انسانانو سوا شي نو الله رب العزت زلزله راولي. او دا خبره مشهوره ده چې کله زناونه سوا شي نو الله رب العزت بیا زلزله راولي. زنا یوازې د سترګو نه ده، زنا یوازې د لاسونو نه ده، زنا یوازې د خولې نه ده، د هر یو اندام خپله خپله زنا ده. نو چې کله هر زنا سوا شي الله رب العزت دې خلکو له یو خبرداری ورکي چې ګوره سم شي، او چې کله نه سمیږي الله رب العزت بیا پې زلزله راولي. دا د الله رب العزت د قدرت او د الله رب العزت د مضبوطوالي، د الله رب العزت د باچاهۍ او د الله رب العزت د لوی شنوالي یو لوی علامت دی زلزله. بهرحال څه کول پکار دی زلزلې وخت کې چې کله زلزله راشي